ایمرجنگ ایشیا کپ فائنل بایدلو نه پس هم د بنگلاديش د بورډ مشر د بنگلاديش د بورډ چیرمن یو داسې بیان جاری کړی دی چې د انډیا کرکټ بورډ او د انډیا په میډیا باندې اور بل کړی دی. داسې بیان جاری کړی دی. محسن نقوی کتا سو ګوري د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن او د ایشیا کرکټ کونسل مشر هم محسن نقوی دی. هغه د انډیا د سترګو ازغه جوړ دی. هغه وایي چې څومره نظر کیږي چې دا وخت ختم شي او د دې کرسۍ نه ختم کړل شي. محسن نقوی یادای خو بل طرف ته د بنگلاديش کرکټ بورډ مشر د بنگلاديش کرکټ بورډ چیرمن داسې بیان جاری کو چې انډیا ته بیخي پاغي باندې مرچکه واچولو. د بنگلاديش کرکټ بورډ مشر سویل دی بیګا تاسو لپاره را د بنگلاديش او د پاکستان یو ډیر خپل فائنل شو یو ډیر تھرلینګ فائنل میچ شو چې عوامو هم ډیر زیات انجوای کو هم د بنگلاديش عوامو هم د پاکستان عوامو 125 والا سکور چې پاکستان پک 125 کړو اي کې بیا د پاکستان بالنګ داسې خپل شو چې د بنگلاديش ټیم په 125 کې گیر کو غو میچ ډرا شو. ډرا نه پس سوپر اوور ته میچ لاړو چې سوپر اوور هم یو ډیر تھرلینګ سوپر اوور شو. مطلب عوامو ډیر زیات انجوای کو انټرټین شو عوام پرون. خو د سټیم چې ټرافي پریزنټیشن سرمنی شو نو هغه نه پس د بنگلاديش کرکټ بورډ مشر هغه چیرمن چې کومو دا غي نغه میډیا سره پریس کانفرنس وکړو او میډیا سره پریس کانفرنس دوران هغه وی چې پاکستان فائنلو ګټلو خو دا ګټه صرف د پاکستان نه ده د بنگلاديش هم ده. پاکستان هم زموږ خپل له بنگلاديش هم زموږ خپل له او په دې موقع پاکستان کرکټ بورډ لزم مبارکي ورکوما چې هغه دومره خپل لکه ایشیا کپ او ایمرجنگ ایشیا کپ دومره خپل انعقاد هغه یو کو ایشیا کرکټ کونسل چې کم صدر دی او دا غي د صدارت حق ادا کو لکه محسن نقوی یادای چې دومره خپل طریقې سره غي ایمرجنگ ایشیا کپ انعقاد کو او د ایشین کرکټ کونسل حق ادا کو او زما خواهش دا چې دا سره د صدارت د ایشیا کرکټ کونسل صدارت محسن نقوی تر 2 کالو په ځای 15 کالو ته ملو شي. لکه وای دا ما خوښ ته ځکه وای ډېر زبردست طریقې سره د ایمرجنگ ایشیا کپ انعقاد وکړو نو زما خوښ دا چې ډېر 2 کالو بځې 15 کاله د ایشیا کرکټ کونسل چیرمن شي. نو تاسو لموي په 2 کالو کې ته انډیا څنګه دی وای چې سو نظر د چیرمنۍ ختمې دي شي چې دومره نظر ختم شي نو خبره ده چې ایشیا کپ چې کم دی انډیا ګټلو اور انډیا وی چې موږ د محسن نقوی د لاسو ټرافي نه اخلو هغه ټرافي تر اوسه محسن نقوی سره دوبۍ چې کم دفتر د پای کې ور سره پراته ده ا ټرافي لا تر اوسه انډیا ته نه د ملو شوی. نو که شریدا بل صدر وي د سریلانکا صدر وي د بنگلاديش صدر وي نو بیا به د ټرافي اشتا خو د پاکستان صدر نه ټرافي وای نشتا نو هغه مو سره سم کارو کو ټرافي ته خپل دفتر لېوړه نو سه د بنگلاديش صدر د بنگلاديش کرکټ بورډ چیرمن دا کم بیان د جاری کړی دی نو د بیان جاری کولو سره په انډیا میډیا هم اور بللې هم چې دا غي کم کرکټ فینس دی پاگئی باندې هم اور بللے. اور بھارتی میڈیا میں اس بیان کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بنگلادیش کو اپنی مٹھی میں بند کر دیا ہے. بنگلادیش یہ سب کچھ پاکستان کے کہنے پہ کر رہا ہے. لکه انډیا میډیا وای چې پاکستان د بنگلاديش بورډ داسې راګیر کړي دی لکه خپل ځان په طرف کړي دی او دا بنگلاديش کرکټ بورډ چې کوم خبرې کوي دا پاکستان د بورډ خبرې دي لکه پاکستان کرکټ بورډ خبرې د بنگلاديش کرکټ بورډ په ترو باندې موږ درازي. نو تاسو لموي چې دې بیان جاری کولو نه پس په میډیا کرکټ فینس باندې شدید رد عمل هم دا غیر راغله دي او مرچی په لګولې د دې بیان سره. نو دا مکمل اپډیټ سو د دې حواله سره تاسو سره راي په لکه قیمت راي موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.